شروع کوم په نامه د الله چې ډېر بخونکی او مهربان ذات دی. السلام علیکم خوږو کتونکو، ستاسو ملګری سجاد اسد مټه یو وار بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. ملګرو موجود یم په اوچه واله کې چېرته چې پرون د پېښور اډه د شب قدر بازار نه اوچې ولې ته منتقل شوې ده. په دغې حواله باندې د هغه ځای چې کوم عوام دي د شب قدر خواوشا کوم عوام دي هغوی احتجاجي مظاهرې هم کړي دي، هغوی هم په موجوده وخت کې هم هغوی په احتجاج باندې دي. هر کله چې دلته اډې باقاعده شروعات هم شوي دي. د دې ځای د دې اډې د مشرانو وینا ده چې دلته به عوامو ته ډېر زیات سهولت موجود وي. هر کله چې د کوم ډرایوران حضرات دي یا کوم عام ولس دي، کوم سورلۍ دي، هغوی هم په دې ځای یعنې دلته د اډې په راتګ باندې او په منتقل کېدو باندې هم د خوشحالۍ څرګندونه کړې ده. د هغوی وینا ده چې دلته به چونکې هلته بازار و، هلته به خلکو ته غټې مسلې وي. په دې وجه باندې چې دلته د اوچې ولې ته کومه د پېښور اډه منتقل شوې ده، د هغه ځای چې کوم بوج په شب قدر بازار باندې کوم بوج، هغه بوج به هم سپک شي او کافي ښه ده پورې د هغه ځای چې کوم ګڼه ګوڼه وه په هغې کې به هم کافي ښه ده پورې کمې راشي. د دغې عوامو دا وینا هم وه چې دلته به دغې خلکو دپاره د خلکو د سهولت دپاره د چینچیانو او د رکشو څو وخته پورې څو ورځې فري بندوبست هم شوي. بسم الله الرحمن الرحیم. د شوقدر نه چې دا اډه اوچې ولې ته شپ شوه، دا ډېر ښه کار شو، عوام ته ډېر سهولت شو، ډېر سکون شو، په بازار باندې ډېر غټ را شو. پیله خو دا خبره وه. بل چې څونه ښاري دي، څونه شهرونه دي زموږ په پاکستان کې، ټولې اډې له پېښور نه بار شوي دي، ښاریو نه بار شوي دي. بل دویم مسله، ګاډو والا به صرف دلته دا د لګیا دي ټکس ورکوي، دوی ته هم سهولت دی. عوام ته دا سهولت دی چې کوم اټکي ته لکه شوقدر نه یو چینچي ځي 10 روپۍ ورکوي، نو انشاءالله دا اړه چې کامیاب شي نو موږ به دې ځای نه اټکي ته خپلې رشقې روانې کړو، کانګړې ته به خپلې ټرانسپورټي رشقې به وي، نو چې هغه شوقدر ته کمې ورکوي 10 روپۍ، نو هغه به په 10 دلته راځي، اډه به مناسب وي، هېڅ قسم ظلم به ني. دې کې انتظارګاه شته، دې کې جومات شته، دې کې دوکانونه شته، باترومونه شته دی، باقي د سکوټي شته، د پولیس شته دی، زموږ به خپله سکوټي مي، باقي د ماښام نه پس انشاءالله زموږ به دا یو فیصله وي چې کوم ګاډی پېښور نه پنډۍ نه راځي، هغه به ډایرکټ موږ چوک ته رسو او چوک کې به هغه سورلی کوځئ. څنګه چې بیا د دغه نه د شوقدر نه کومې سورلۍ بانګونو مال راکیني، به ډایرکټ ځي، پنډۍ ته به هم ځي، پېښور ته به ځي، چارسدې ته به ځي، مردان ته به ځي. کله چې دغه ځای کې نور خاطي هغه به پس د هغې نه دا اډه وي، نو دغه وخت کې به موږ سره پولیس وي، زموږ خپله سکوټي به وي، د پولیس به وي. دلته هېڅ قسم تکلیف نشته، هر قسم سهولت دی. بل دویمه خبره دلته ده چې دا 30 روپۍ ټکس دی، همغه ټکس دی ورکوي. هلته هغه اډه کې چې کوم دی زموږ د ټرانسپورټ والا سره دا ظلم و چې کوم 30 روپۍ ټکس نو هغوی به 100 اغشتې، نو چې 100 یې اغشتې، هغه 100 خو ټرانسپورټ والا سره نه ورکوي. هغه دا چې غونډه ټکس و، هغه زما د دې سورلو نه 18 کسو باندې تسخیم شي. لکه د هغه ځای نه 80 کاري وه، دلته ما د خیره چینچي ورته پرې ودرولې، ما نه دا مطالبه مو شوه چې یاره ته به دا ټرانسپورټ ته پرې چلې، پری سرویس په چلې. ما ورته چې دا به پری سرویس څه وخته پورې انشاءالله، او زه به بیا هر کلي ته دې ځای نه کامیاب شي، نو د اډې نه به دلته بیا زه د چینچیانو هر کلي ته پری سرویس بیا سرویس ولګوم، نو چې په 10 مثال له شوقدر بازار نه کانګړې ته ځي، نو په دغه 10 روپۍ به دې د دې اډې نه خپلې کانګړې ته ځان رسوي. په دغه کرۍ به وي، خو کرۍ به هغه د پلین کوچ والا چې کوم 80 روپۍ ده، انشاءالله هغې ته به موږ مناسب وایو چې خیر دې رونو دا کومه له 70 روپۍ کرۍ د چینچی ده، دا به مناسب تاسو پرېږدئ پر ورولۍ سره، نو عوام ته به هېڅ قسم تکلیف نه انشاءالله. کاکا دا هغه خبرې وي چې کوم د عوامو سهولت کې وشوي، عوام په هغې باندې د خوشحالۍ څرګندونه هم کړې ده. کوم ډرایوران حضرات دي اکثر دلته چې کوم دي دغه احتجاج شروع د هغې په حواله به څه وایو؟ د هغې په حواله موږ دا وایو چې کوم ډرایوران هلته دي، هغوی سره په دې وخت کې ډنډه ده، هغوی ورته وي که تاسو هغه اډې ته لاړئ نو موږ به تاسو دلته نه پرېږدو. ګینې دغه ډرایوران دونه دي چې زه درته کوس یو یا راولم او په طلاق یې درته ووایي چې ښه خوشحاله یي دلته، خو دا هغه ډنډې د وجې نه راځي چې هسې نه دا اډه ناکام شي او بیا موږ ته حواله شو هغې ته، نو موږ له به مطلب دا ګاډی نه پرېږدي اډو کې او موږ به د اډو نه واپس کړي. د دغې وجې نه هغه ډرایوران مجبوراً هلته لګیا دي احتجاج کوي د هغې په خولې باندې. دغه یو څو کسان دي هغه چې کوم دی هغه غونډه ټکس ته د عوام ته هم پته ده، حکومت ته هم پته ده. بل دلته ټولې بایپاسونه چې څومره دي، د ګاندو بایپاس، د پنډیالۍ بایپاس، د پیر قلعه باجوړ، د کابل پورې بایپاس دلته دی.
د کوزي دعاوي بایپاس دلته دی څونه سهولتونه چې ان شاء الله دې اډه کې به عوام ته زموږ ډریورانو وروڼو ته دې ته به ملاویږي انصاف به ملاویږي او چې څه قسم خبرې نو دا خبره یوازې نه چې دا موږ هسې خبرې وکړې تاسو بیا هم راتلی شئ انشاءالله د دې خبرو موږ نه تپوس کولی شئ